بسم الله الرحمن الرحیم دی واقع موجود یم د پاکستان رای حق پارټي مرکزی سیکریټریټ کې نن ورځ باندې د پاکستان د رای حق پارټي د جوړولو الې ځلې په 2012 کې جوړ شوی وي. نن د دوی مرکزی چیرمن حکیم محمد ابراهیم قاسمینا د جوړولو په باره کې سرجی دارا ته وایي چې پاکستان رای حق پارټي په 2012 کې تاسو جوړه کا او تر دې د مپورم سمرا پرمختګ وکړ او پارټیم چې دا تر حکومت هدا پورې مخکې بوتله. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه ستاسو نو په علم کې دا چې نن الحمدلله د پاکستان رای حق پارټي 13 یوم تاسیس دی او په دې موقع باندې زدا ګړم چې کوم زمونږ ذمہ داران عہدیداران کارکونان دي هغه په دې لږ وخت کم جد او جهد وکړو نو الحمدلله د پاکستان رای حق پارټي میشن منشور هغه پورا پاکستان سمیت گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر الحمدلله کور ته ورسېدلو او دا اعزاز هم په پاکستان سیاسی جماعتونو کې پاکستان رای حق پارټي ته حاصل دی چې د په انتهایی لږ وخت کې دومره پرمختګ وکړو چې په ټول ملک دی قومي صوبایي اسمبلو کې حصه واغېسته او زرګونو تعداد کې ووټ واغېستلو. همدغه شان په بلدیاتي الیکشنو کې چې دی حصه واغېستې شوه او په زرګونو تعداد کې ممبران الحمدلله منتخب شو. پاکستان رای حق پارټي د خپل مستقبل نه مایوس نه ده بلکې پر امید ده چې ان شاء الله راتلونکي وخت هغه د پاکستان رای حق پارټي دی. دې وخت کې الیکشن راتلونکي په ګلګت بلتستان کې ان شاء الله ان قریب دی. مونږ به د موقع باندې دا اعلان کوو چې پاکستان رای حق پارټي به ان شاء الله د ګلګت بلتستان په الیکشن کې بھرپور حصہ اخلي او بلدیاتي الیکشن چې کوم را روان دي ان شاء الله هغه کې به مونږ د پارټي د پلیټ فارم نه پوره حصہ اخلو او زمونږ میشن کاز چې کوم هغه نظریه پاکستان د پاره ان شاء الله هغه میشن کاز هغه به تر هغې پورې جاری چې تر کومه پورې هغه میشن کاز چې کوم جد او جهد د لا اله الا الله نظام د پاره چې تر کومه پورې عملی طور دلته نافذ شوی نه زموږ جد او جهد به جاری ان شاء الله.